جی ګرانو کتونکو خبرې اترې روانې دي د شاهرام خان ترکۍ سره او مونږ بریک باندې د تلو نه وړاندې سوال مونږ ایښو د بي آر ټي په حواله باندې شاهرام خان ډېره لویه منصوبه ده او دا هم پکې ویل کېږي چې یاره آیا زمونږ صوبه دا دومره د هیوي بجټ منصوبه دا برداشت کولی شي او که نه شي کولی؟ ډېره ښه منصوبه غټه منصوبه ده د 66 ارب روپو ده. حقیقت کې ډېره غټه دی کې شک نشته. خو دې تاسو کې دې شي ته وګورئ دا صرف بي آر ټي نه ده چې د چمکنۍ نه تر حیدرآباده پورې ځي. ورسره ستاسو زاړه ټول سیوریج لاینز چې دي ټول ورسره تقریبا په دې روټ باندې بدل شو. میکسیمم ډېر منیمم وي چې چېرته پاتې شوي. واټر سپلای پایپونه ټول تقریبا بدل شو. د ګیس پایپونه بدل شو. د الکتریفیکیشن کار یوټیلیټیز پکې چې کوم دی هغې چینجز پکې راغی. یو صفا سترا یو بهتر ټرانسپورټیشن سیستم دی چې کوم زمونږ په سوسایټۍ کې یا زمونږ په ښارونو کې او په دغه کې راغې کمیو نو او بل پېښور ورسره ریشیپ کېږي لګیا دی. پېښور به ورسره بالکل اکټیویټیز او دغه به ورسره بالکل چینج شي. د پېښور شکل به ورسره بدل شي. چې دونه غټ پروجیکټ کېږي کاشف نو ټایم لګي. لکه دا داسې نه دی چې ته یو کمره چېرته سارا کې جوړه یا چرته بدشتو کې جوړه رننګ ټرافیک ته رننګ سیټي ده. نه خوشحرام خان دا حقیقت خلک راځي حکومت ولې نه تسلیمو چې کله یو تاریخ کله بل تاریخ کله لنډ تاریخونه کې خودل 3 میاشتې ټایم دا مانن په پریس کانفرنس کې ویلي دی او زه بیا وایم دا سي پروجیکټ بیا مطلب کنټینیوټي هغه دغه کنټینیوس دغه چې بالکل تاسو وایي چې تاریخونه مونږ ورکول یو تاریخ پکارو. دا خبره بالکل ټیک ده. آی اګری خلک مومنټلی خبرې سره تیار شو چې یاره بس یو نیم کال په لګي نه بس یو نیم کال ټایم دی. نو خلک به ځان مینټلی ایډجسټ کړی الاین کړو دی. خټک صاحب خواهش او یو ښه خواهش و بد ته هغه دا خواهش لري چې یاره دا دی زر جوړ شي. هغه وایي چې یاره دا خلک د حاصل نه او دغه نه زر کم سے کم ټایم کې پرابلم سالو شي او دا شي جوړ شي. خو اکچولی هغه ونه شو ځکه چې یو نیم کال په دې پروجیکټ باندې لګي. ګوره چې نن چې موږ پریس کانفرنس وکړو کوم ما ډیټیلز واغوستو ما خپل ټیم ته وویل چې په ما باندې هغه ډیټ ما اناونس کوئ چې کوم تاسو نشئ میټ کولی. کوم چې ما پریزنټیشنز وکتل کافي حده پورې کار په بلاو ځایونو کې شوی دی لکه د فروریان. تاسو ته احساس ته چې دغه ټیم پرویز خټک صاحب هم مغالطه نه ټیم بالکل پرویز خټک صاحب غلط فهمه کې نه وچولې. په داسې پروجیکټ باندې تقریبا یو نیم کال لګي. کم چې په لګیا دی د پرویز خټک صاحب دا خواهش او دغه کوشش چې دا په کم ټایم کې وشي چې دا افسران چې بدل پرابلم خټک صاحب چې دی مونږ ته ویلو چې دا ټایم کې بکیږي او داسې بکیږي. نو خټک صاحب هغه میټینګز کې زنه ومن هغې زه ډېر دغه ته نه ځم خو ما ووایي چې یو خواهش او یو کوشش او ښه خواهش او ښه خواهش او ښه کوشش نیګیټیویټي نه ده پکار. بله خبره دا ده چې پروجیکټ 23 مارچ باندې سافټ اوپننګ مونږ کوو. زما کوشش لکه ما نن چې کوم میټینګ کړی دی پای کې یو د ټرافیک ما آی جی سره مو خبرې وکړې. دا سافټ اوپننګ مونږ څه ته وایو؟ خلک خو په دې انتظار دي سیده ساده خبره ده چې چمکنونه به کینی او په اعتبار کې دوه درې شیزونه دي. ګوره دا پروجیکټ کې مختلف شیزونه دي چې ابا رواني پای باندې به ټایم لګي. لکه آی ټي سیستم دی پای به لګولو باندې ټایم لګي ځکه چې اول پروجیکټ کمپلیټ شي راینه پس آی ټي سیستم لګي. راینه مخکې نشي لګېدی چې تا پل نه جوړ کړی تا روډ نه جوړ کړی تا سټرکچر نه جوړ کړی هر یو شی برابر کړی نه آی ټي سیستم لګېدی نشي. دویمه خبره دا ده چې موږ دا ګڼو چې په 23 مارچ باندې موږ بس په دغه باندې رن کو په ټریک شي. د هغې نه دا کوم ځای پورې ځي دا بس تر پی ډي اے بلډینګ پورې. پی ډي اے بلډینګ نه لږ مخکې د هغې نه مخکې چونکې هغې کې یو 2 پولز دي د بجلی هغه چینج کول دی هلته هغه پول انیشلی 20 بسونه په ما خیال سیکنډ ویک اف فروری کې را روان دي. 220 بسونه دي مختلف سایز کې او مختلف دغه کې اب فیزز کې راځي څنګه تیاریږي را رسي به. خبره دا ده چې د کوریډور نه بهر چې کوم ټرافیک دی چې په کوم باندې نن سبا مونږ او تاسو ټول تیریږو
زمونږ پرایورټي نمبر 1 دا ده چې بهر چې دواړو غاړو ته کم 3 لین روډ دی د چمکنه نه تر حیدرآباد پورې چې دا بالکل کلیر شي چې دا ټرافیک بالکل فلو کی شي چې دې ته څه قسم هرډل نه ما دا میټینګ هم دا بوشي په مارچ کې ان شاء الله دا برای نه مخ کې وشي بل دا سایکل ټریک او د سایکل ټریک باندې کار روان دی بالکل امبولانس کو کمرشل پلازي کمرشل پلازو باندې به ټایم لګي چونکه هغه سایکل ټریک په کم دی سایکل ټریک هر خار په مینس کې دی او پاغي باندې هغه سره برخ کار روان دی ایمانه الریډي کو تاسو د ماته چنن پریزنټیشن کې باندې کو دی ال ار ایچ سره ایمانه کار شروع دی یو دویمه خبره دا ده چې کم کار چې دی کانټراکټرز دی هغه ته مونږ وایي چې په کوالټي باندې بالکل کمپرمایز نه کوي د باندې بالکل کلیریټي ده خو کار باندې ورک فورس سیوا کی جی ډے نایټ 24/7 کار شروع کې چې کم ځای کې لسته نه دی شل کې پیسې الریډي هغه سره شته ورته کار را غونډوي کار تیاروي او زه په خپل مخمانه نور چې کم دنو کو ډیلی کوي مونږ ورته سرکاري افسرانو ته مونږ وایي کو کم ځای کې ډیلی راځي غفلت راځي تاسو به اکاونټیبل مونږ ډېر سخت اکشن 23 باندې خو بقول تاسو سافت اوپننګ وکړي هارد اوپننګ وکړي چې مکمل چې خلک کمپلیټ باندې چې کم د دې کم پوینټس دي یا کمپلیټ باندې به فیډر بسونه چې پاره کې چې کم فیډر روډز دي باندې به کاشف لک ټایم ځکه لګي چې مخ لکه دا تاسو دغه کې وګورئ تاسو په پنجاب کې چې کوم پروجیکټ شوی دي پاغه کې تر کافي حد اسلام آباد ته وګورئ چې هلته ټرافیک نشته هرډلز نشته زموږ نه مخکې روان شو او شروع د تر اوسه پورې لایسنس نشته حالانکه باغی ډیر ایکسپیرینس او دغه دوه جوړ کړیو درې د سلورمو مونږ اولنې جوړو لګیو مونږ دای نتیجو زمونږ په ټرافیک کې او رای په ټرافیک کې فرق دی ماډل کې کافی ده پورې دغه ده خبره ده چې په دې باندې ټایم په شپږ میاشتې ویلې هغه خو بس په مزه نه نه ټیک ته هغه شپږ میاشتې نه ویلې مونږ ویلې نو مونږ یو ښه خبره کړې و بعد هم خو نه چاته خو بد رد نه ویلې ښه خبره هم کړې و کوشش هم کړې ده نو چې ښه کار د پاره وسړی اټمپټ کوي نو کوشش وي یو سوال ډیر د خوند کار لګ دی او سوالونه ډیر زیات دي سوالونه ډیر زیات دي خو یو طرف ته پیښور ښار کې د شپږ شپېته ارب روپو دومره لویه منصوبه بل طرف ته که موږ وګورو نو د جنوبي اضلاع که موږ والو پسمانده علاقې دي هلته کې دا غځای په ترقۍ باندې په تېر حکومت کې څومره پیسې خرچ شوي دي که موږ وګورو کرک کې د څښلو اوبه نشته نو یو طرف ته داسې ځای دی چې هلته د څښلو اوبه نشته صفا اوبه خلکو ته نشته او بل طرف ته په یو ښار کې شپږ شپېته ارب روپۍ خرچ کېږي زه په خپل دا ګڼم ما دا بالکل ټیک وای پیسې ایکولی تقریبا ایگزیکټ اماونٹ خو نشي کېدی اوبویسلی ویریشن کېږي خو مونږ ګڼو چې هلته هر طرف ته پیسې ولګي لکه دا اوس موجوده بلدیاتي دغه کې کوم چې زما ډپارټمنټ دی د بیوټیفیکیشن او د اپلیفټ لپاره مونږ سکیمې ښودلې نو په هغې کې مونږ په ټانګ کې په لکی مروت کې په هنګو کې او سلورم ځای د سلور ما په خیال درې دي کو سلور دي سلور ضلعې دي په هغې کې مونږ تقریبا مور او لس یو ارب روپۍ مونږ پروجیکټ کړي دي او پکې مونږ لګیا یو نو دا پیسې هغه ضلع کې خلکو له هغې د اپلیفټ او د بیوټیفیکیشن دپاره بله خبرداره ګوره کره غونډه کې ځای وګوره هغې خپله رایلټي ده هغه رایلټي کو ډیر وایزلی او ډیر سمارټلی یوټیلایز شي د کره خلکو ته به د ډیمانډ ضرورت پاتې نشي جی ډیره مننه کوو شهرام خان ترکی ګرانو کتونکو خبرې ترې تاسو واورېدې او د شهرام خان کمال دا دی چې مونږ کینو نو بیا ډېر حقایق هم تسلیموي او د ډېرو خبرو وضاحت هم کوي او تاسو واورېدل چې د بي آر ټي د تاریخونو حوالې سره او د پسمانده ضلعو د هغه ځای د مسایلو حوالې سره هغوی مني چې هغه علاقو ته توجه پکار ده ګرانو کتونکو دغه سلسله روانه ده د بي آر ټي په حواله هم او د لوکل ګورنمنټ د نوي نظام په حواله هم شهرام خان به راغواړو دلته به موږ سره کینی وخت په وخت به خبرې اترې کوو چې کم سوالونه ذهن کې راځي هغه به حل کوو کوشش به کوو اوس د پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پاک